أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسعات کے بیان دے کئی الله وی قسم تر شاو درګم نو هیڅ کوم ذلیل نه کی او قسم ذلیل کوم قسم په الله کوم څوک کامیاب کی نو نتیجه دار وتا هغه اسباب ټینګي اشاره باندې الله راضي کیږي. ان ينصركم کسا سو مدد وکي الله نو فلا غالب لكم نش زور اور پتا سبحان نه آیت باندې سوال دی کله اسمن کومه کیږي نو خود په باندې زور اور ویني شری ولي ویلي الله وی کسا اسباب د نصد برابر کم وان يخذلكم وكوشر ميتا سور الله فمن ذل الذين فسوق دا انسان چې تاسو کومه کوي من بعد د الله نو رستا هیڅ نشته الله ستا کومک بزا کومک دی وعلى الله خاص په الله د ځان سپاري مؤمنان. اوس قانون آیات کې مقصد هو د نبی صلی الله علیه وسلم شان دی حاصل داري محمد صلی الله علیه وسلم دی روچت سره دی نه په وحی کې خیانت کړي نه هم د شمالونه کې مسله مفسرین لیکي او شی نه دراکو دوی ویل کې دې چې دا نبی اخسته الله جواب وکړي چې نه وما كان ندی مناسب یو نبی لرا ان یغل شوګي خیانت په وحی کې نو د قشان ظاهري ومن یغل لو چا خیانت وکړي نو یاتي بما غلا را بوله اساس کې خیانت کړي په ورځ قیامت. حدیث کې رسول الله فرمایي چا چې کوم شغلا کې مسلمانانو مال د دې کوناټو په سر باندې یو جنډي لواء الغدر د دوکي جنډا کوم شي شغلا کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه به په دې سټ باندې سوري او आवाजونه بکې کچا اوغلا کړي کچا اس کچا یو کچا بل دنیا کې ځان خلاصول پکار دي لری کې ځان ته لړې کړي ثم توفى به پورا ورکړي شي کله نفس نه له نفسا ما کسبت سزا راغ عمل چې کومې کړي وهم لا يسلمون په خلق والله د سره سره مونږ کړي شي. ورسات صلی الله وي یو سړی مجاهد دی بل سړی jihad نه کوي آیا دا دواړه برابر دي؟ هیڅ تم نه دي برابر. اپ من اتبع سوچ تابعداري کړي د الله رضا مندي سمانه خیانت نه کړي یو څنګه لار دي دوا د الله او رسول خبره مانی درې د الله درسه ډېر اسباب وکړه کوشش د الله درسه اخلاص ځان کې پیدا کول مسواک استعمال اول منس کول او داس کول د ډوړې نه مخکي د ډوړې نور شه الحمدلله ویل د مور او بل رضا د الله رضا په مخلوق باندې مقدم کول علم د قران او سنت روزه نیول خاص کر دعاګانې د خوب دعا مجاهده الکلمه الصالحه کلمه ویل د نیکانو خلق خوشحالي او جهاد په دې کارونو باندې الله راضي کیږي دا څنګه عمل کراولای کمن دادې په شان دا چې اختر دې الله په قهر الله په غسل یو سړی مجاهد دی بل لري یو سړی د الله اطاعت کوي بل نه کوي یو سړی خیانت کوي بل نه کوي اې دا ډول برابر دي نه زید دي سړي چې الله جهنم دی وبئس المصير او ډېر بد زیاده ورته کوي د مجاهدینو حالات صلی الله علیه به تاکیدن هم درجات سمعنا لهم درجات دي مجاهدین له درجه بهم قول لري هم ذو درجات مجاهدین خاوند درجو دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله بسل درجه مجاهد لوري سل درجه شهید ده د یو درجه د بل مابین کې دومره مسافت لکه رسمه کې اسمان ته سوچ کوا دا څومره ځل الله دې مجاهد شهید لوري تا غچانه پښتنو کې جواب جلال آباد کې یو لاس غاډي زیل لري د پاره د خرڅون سودا په خرڅ یو دکان لري یو کور لري جنت کې یسل دومره زینت در کې دا څومره زیات دي. تفسیر القرآن کریم کې لیکي بدله په اعتبار د عمل ده دې سړي ډیر اوچت عمل کړي نو ځکه الله اوچته بدله مور کړه ځکه لاس کې سر الله درزار پر نیولې والله بشیر بما يعملون الله لذن کې په هغه عمل چې دوی کوي
ورسات کله فرمایي ډېر احسانات وکړي دي لیکن الله په دې ټول کې اساسي احسان شری لوی نعمت شری جناب محمد صلی الله علیه وسلم موږ لرا کول څومره لوی نعمت ده شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ٹھیک ده د دنیا په نعمت او مطلق د نعمت کېږي په اساسي نعمت چې هغه څه دی رسول الله الله یې نعمت په درکړې دی دي ظالمانو د نعمت راواغه سو احد کې سره مخ ورته ویني وېستي حدیث کې راځي یو مېش پر نبی صلی الله علیه وسلم دا ځای د شنو ولیو چاته ملګر دې پوښتنه وکړه یا رسول الله دا ولي په احد کې مې چې کوم گزار خړلې دی اوسه پورې مال درد کوي یو مېش دردمن کې یو مېش الله دا څومره عزتمن نبی دی ټول په وای الحمدلله لقد من الله یقینا الله احسان کړي پر مؤمنانو اس بعث فيهم شویلې کو پدې کې رسول یو استاد من انفسهم د دوی د ځان نه دوی د جنس لا امام علوسی روح مالک لیکي د دې آیات په تشریح کې چې دې آیات کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم درې صفات بیان کړې درې یو دا معنا بشر دی دویم عربي دی دریم رسول الله کله چې انسان د درې واړو صفاتونو منکر شي دی یو نه دا کافر دی درې واړه معنی درې کارونه مله وسو اورا یتلو لولی ودا علیهم فتامنه یتونه د الله دلیل به دې چې قرآن تلاوت ډیر اوچت عبادت دا د نبی صلی الله علیه وسلم اول عمل اول ويزكي مصاف صفای بکې معنا کیسه اخلاق ورته بیانې ويعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم بدر کې تاسو د قرآن او سنت وان كانوا اگر کداو من قبل تعلیم بدوی ور کوي غیب څخه وان كانوا اگر کو من قبل مخ دینا لفی ضلال مبین په گمراهی کار کې څه مطلب کلا چې نبی صلی الله علیه وسلم نو راغلی څه عجیب شوند دي خلکو تعربوا قتل قتال الظلمنا خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی څه عجیب رمینې شول د محبت ژوند د انسانیت آیات دلیل لري انسانیت چیز دکی کې هغه قرآن او سنت نه سړیتوب چیز دکی کې قرآن او سنت نه رد په هغه انسانانو مړ چې رسخ اخلاق يهود نصارا لري روشن فکر دی او پلان دی او دار او هغه اخلاق د قرآن نه زده کې انسانیت خو دې کې دی سړیتوب خو دې کې دی چې کله کومه جامعه کې قرآن او سنت احکامات نه التر خرطوب نه ما خو صف ژوند دی خرغه په ډیر شرف لري ورسره کې بل تسلی ټیک دا وخت کې ملګری شهیدان شو خو تاسو کار خراب تاسو چې مورشه پرې دی آیات دلیل په دې شکر خو امر د مجاهدینو یو کار مجاهد نو وسپاره دا به ډیر دروند ورته په دروند نظر باندې ګوري د څه منو چې مړه خیر ده کې به احتیاطي وکم مجاهد خلوی نعمت دی یو مجاهد چې طرف شي اسمه تاوان دی دا پیدا کېدل څومره وګران کار دی اولم مار کړه الله یا صحابتکم شور چې تاسو یې مصیبت یقینا تاسو رسوله د چندري علم رسوله قلتم تاسو یې ان اذر کم څنګه دا تکلیف موږ لراغه مجاهدین ویل دا څه چلو شو چې دشمن موږ را لاندې کړو نقول ورته هو من عند انفسهم دا اساس د ځان د وجه ان الله على كل شيء قدير الله فارش باندې طاقت والا دی ورسات کې الله خبر راټول کړه یو علت به ذکر کې بل ذکر کې بل اخر خبر ادا نه اے مجاهدا دا تعالی چې کوم زخم ورشدو اے شهیدا دا تعالی چې کوم شهادت ورشدو په باذن الله بس دا الله امر د الله امر باندې کني مانی په دوړ سترګو به مانی الله چې مانی نو هغه خبره مکوا وما اصابكم عاشتاء ورشدو يوم انتقل جمعان چې کلمه خاموش دوړ جبهه په باذن الله د الله په امر دا د الله امر دې عجیب خبره دارا وليعلم بل دې بارا چې الله معلوم کې مؤمنان خو معلوم دي معنا کاری کې وليعلم الذين نافقوا معلوم کې هغه انسانان چې هغه فرق دي منافقان دي انسانانو عبد الله جابر شپلار هغه ورته خبر وکړه عبد الله بن ابي بن سلول چې ظالم څومره خطرناک او نازک حالات دي میدان د جنگ نه وسام جبهه ولې اړای
ولی په منځ کې د اختلاف راولي د الله درزان لپاره و جنگيږي کنه چې جنگيلې خپل دفاع وکړه کنه هغه موږ دا کار نشو کولای. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شهید عبد الله چې کله شهید شنو هر شهید د الله سره د پردې نه اخوا ګوري. دا دومره بهادر سړی وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله مخه مخزان سره کینولو کله شهید شو بر ځان له وخت د روح مرحبا په خیر رااله زما په دلاره د ځان قرباني کی. الله منافقان له شوی چې راځي څنګه راځي موږ په جنگ نه پیګ ولا ډیر عاجز یو ټوټي په خوراک څنګه پويږي. حسن بصری فرمایي وې دي منافقانو دلر نه لوټ کار کړل نه وې دا ټکه پیژنې دا دروازه وسیلې او کله مازه پختنه دیو کې دا ونه په معنا نه پويږي. دنیا کې دومره ماهر دي دین کې الله والدي وليعلم الذين هم بلر پارش الله معلوم کې هغه انسانانه نافقو چا د فرق دي. وقيل لهم ویل شو دلته تعالی اور شي و جنگي کې د الله په لار کې اوید فاو معنا دفاع کوي پر دفاع وکا. نو قالو دې شوي لو نعلم قتالا كمن پوي دې په جګړه موږ وساو ثابتداري کړې وې یاره نه پوي په جګړه هم دوی چې یو دل کفر دی کفر لا یو مې زم په دې ورځ باندې نشي دوی نه ایمان لا واحد وشید کلی کلی چې سړی الفاظ د کفر وي او عقیده د کفر نه کافر کیږي نه. للکفر للایمان دې تعلق راغلی تر اقربو پوری هم مبتلا اقربو خبر به په سوال لې دو متعلق شری او متعلق سره یو شي او دواړه د یو جنس نه یا د بدل په مرتبه کې راشي یا د عاطف دلته خو نه بدل دی نه عاطف دی. مفسرین جواب کوي چې اقرب اسم تبذیل لې دغه دوه فعلونو زور دی. آیات کې دوه معناګانې دي. معنا د خلکو مخې کفر پټ کړي والله یو سره راکاره کې دویم د شو وخت کې مسلمان تایید نه کول د کافر تایید کول لاړ خو کفر خوا کې ودرېدا. یقولون داخل کوئی په خلقلو کې ما غزه چې زونه کې نه دي السنته مې ونه مړ خلی واجب کړی ارزه اسلام خلاف چې دا مجاهدین دا رقم تری او دا رقم. والله اعلم بما یکتمون الله پویږي په اسمانه چې دوی پټي ورسره کې بل صفات کله چې مجاهدین شهیدان شوه کسان دي منافقانو شو ویلي ودا مجاهدین ډېر سرجوري دي کله موږ سره نه شدو نمړ کېده کار خپل ژوند به کولای موږ څنګه گاډو کې ګرځو وړ کې د اخنه اسباب یو اخنه کې د ګرمه اسباب برابر کړی یو ځای کې ناشو بل ځای کې ناشو تجارتونه دي دا ساده نه شي ځان وژلو. جواب ټیک ده کدوې لاړ څنګه لمړ شو شهیدان شو استاد خلک مړ کیږي تاسو هسپتالونو لاړ شي څومره مړ کیږي دا روزانه جنازې اعلانونه کیال ته پلانې مړ شو دلته پلانې مړ شو دا خبره مغلطه دي. الذين انسان قالوا لاخوانهم چې دی ویلي دي خپل ورون لره وقادو حال دا چې دی ناس ته ډډي والدي کدوې مجاهدونو سم تابعداري کړي نو ما قتلوا شهیدان شوی باندې نبی وجلې شي قول صلی الله علیه وسلم پدرو معنا دفقای د خپل ځانونو نه مرګ ان کوم صارخین کرشتنه په دې کې چې سړی لاړ شي څنګه لکېږي به شهید زې مرګ دفقای. اوس د شهیدانو عظمت الله بیان الله ودا خوشوند دي رزق الله ورکي. ولا تحسبن الذين اقمان مكوا باغچا چې دوی وجري شي د الله په لار کې امواتن چې مړ دي بشان دري عام مړو یا روح بدن دواړه یا برزخ دنیا او آخرت دا خبر الله تعالی تعالی بل احیاء بلکې دا ژوند دي. امام راغب دي کې معنا خوانداري احیاء ژوند دي د الله سره روح ژوند دي عند ربهم در افسر يرزقون دوی رزق ورکې دي شي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دشنو مرغانو په زوري کې ناس لکه جازونه جنت کې شکر وي ګرځي ارواح چې کله مازیګر شي د الله د عرش نه نزال دي اسال تراش منزالو یقیني سبب یې رواني ورسات واستشری
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله د شهیدان کړه قسمه قسم انعامات ورکړه الله ورته ویل سغواړي یا الله عرش درا کړی بهم مړ عرش درا کړی بهم څه وغواړو وی بهم سوالو کوي یو خبره غواړو چې موږ دنیا له لاړ شو د خپل خاندان له وایو چې په کومه لار باندې من قدم یې خودلې شهیدان شي ټول باندې لار باندې راځي دا خوشالي لري دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان چې کله شهید کیږي دا سره عمر دلته شي کی تکلیف لکه ورګه چټک ورکی اول چاس کې وین سره ورته الله ټول ګناهونه معاف الله ورته اعلان درځاو کی داوی حور سره نکاوش داوی کسانو سفارش خپل منظر ګوري دیو ان اکثر شهیدانو احترام وشي د قبر عذاب ور باندې نه صحابه ویل یا رسول الله د قبر عذاب په ولې نشته وی بس ته چې په دنیا کې دشمن د مرمول نظام برابر کړي نبی صلی الله علیه وسلم مې زه خو غنم چې شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید نو الله اطلاع خو نه شي خو تاسو پیغام بس تاسو وارثان له ورسو موږ لرا ورسو خوشاله دي بما پاس باندې عطاهم الله چې ورکړي دوی له الله تعالی د فضل خپلنا ويستبشرون وزير ورکي بالذين اغچاله چې نه دي ورسره وي شي دوی پورې من خلفين دوی نورستا الله خوف چې نه بيره پدې ولا هم يحسنون بداخل غم کوي موږ لوي کنه راځي يستبشرون خوشاله دي په نعمت الله او په فضل استبشار ذکر ته ویلي مفسرین ذکر کوي چې دی له ویل شي تاکید یا ولی استبشار شهیدان له دویم دی احل وان الله یقینا الله تعالی نزای کې اجر د مؤمنانو ورسه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو توصیف الله بیانوي حاصل اداري رسول الله ملګرو له ویلي آیات کې دوه قول دي چې کله شپه تیر کړه نو سبا یو ویل چې ما سره به هغه څوک څنګه لږی بیرته چې پرون ما سره و ټول مجاهدین ورته لبیک ویلي ابو سفیان خو ویل مو خو دا کوم مقصد د پاره راغلی چې محمد سره د ملګرو وښنه خو بچ شو زی چې به پی ورشو لار کې قافله والا خلکو ابو سفیان ویل هغه تاسو ورشي د مجاهدین لوی چې سخت فوج را روان دي صحابه ویل مړ موږ الله کافری عیسی یو تخته الله تعالی دویم قول لري دوی ابو سفیان ویل چې روان کړه بیا بدر کې جګړه کوي نبی صلی الله علیه وسلم درس سره کله چې مجاهدین بدر لاله نه جاسان راولېګل جاسوس همیشه کوشش کوي دشمن عظمت خلکو له ذکر کې ډېر خطرناک فوج دي دا رقم خلق دی او هغه رقم خلق دی او دا صحابه ویلي وکه رقم طریقهم لله کافری الله عزت راضي شوم تجارتونه مو کړو او دا صحابه عجيبه خلک دي ویني تی روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو زخمینو د شونه ویل چې مړ بل ورځ بجنګ وکړو الذين استجابوا لله والرسول ان خلقوا چې خبره ومن الله او الله رسول من بعد ما ورشيدين چې رشیدل او دوی زخم نو للذین اغچاله چې نیکی کړي منهم د دوینا واتقوا الله نه یرید له اجر ډېر لوی عاشر سلام قرئ ویری اور والا وستا پلار زبیر او بابا دې جماعت کې داخل و ابوبکر دی جاسان ویری چې او مجاهدین ډېر سادهګان دي دې فوج سره ډغره وړ ګران کار دی خو ډېر مصالح دي وسلوال دي تاسو سره شي دي اسی څو اصلي دي ام په سوال پیدا کړی دي التجاز ټانګ دی بمبار دی دې کلشن کو بس کاروش د مجاهد ورته سوې مړه موږ سره الله دی الله یې په دې خبره خوشاله ګم دې دومره اصله سره سره چې راوړي دي بیم دي طرف غلط دي الذين انسانا قال لهم الناس جابسانو دی ویلي ان الناس يقينا داخل قد جمعوا لكم تاسو پر جمعوري کړي اول ناس جاسوس فخشون تی ویریږي نو فسادهم دي خبره ځکه صحابه له ایمان وقالوا طول مجاهدون ویلي حسبنا الله پر دې موږ لره الله نه کار ساز دي
عبد الله بن عباس فرمایي دلته مجاهدینو دا خبر وکړه کله چې ابراهيم عليه السلام د خلکو ور غورځو نو آلته ابراهيم عليه السلام دا خبره کړې و د دې ویلې موږ الله کافری نو وس الله وی شکل اساس نه کوم په مجاهد جنگ له بوسم دشمن سره مخامخ نک مخاشیده دا ایمان معلوم کوم فانقلبوا نو ګرځیدل په نعمت د الله او په فضل باندې لم يمسسهم الله ونرشد دوی له تکلیف دوی تابعداري وکړه د الله در سامندای والله ذو فضل عظیم الله خوند فضل لوی دی لوی فضل جنت انت بازارو دې صحابو پای کې تجارتونه موکړه ورسات او صلی الله وش دا شیطان نه دی دا مسلمانانو زړونو کې دا आवाजونه کوي سخت فوج دی او سخت زندان دی او سخت دار او سخت غلي سلف دالي کلی مسلمان به د کافر د اصلي توصیف ونه کی یره د شکلشن کوم دا د جاز دی دومره پراخه جاز دی دومره ټینګ دی چې اقتصاد دی نه ارس بس غرزه ان شاء الله کوي کافر بیمان دی هیڅ هم نه دی انما ذالکم الشیطان یقینا دا تاسو مې ابلیس ير ورکه اولیاء د خپل دوستانو خلق لرا فلا تخافون د دشمنانو نه یریږي زمانه ير وکه ان کنتم مؤمنین پتا اوس کې ایمان دی الله نه ير پکار دا که دشمن سره مخامخ شو شهید بشي لاړ بشي ورسات اوس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم بخپه شو چې داخله ولې زمون خبره نه مانی الله ویس خپکیګه ما ولا يحسن کو خفدن کی تعالی الذين اغ انسانانو چې دوی تعدی کوي په کفر الله پر به معنی کې حسن خو غیر اختیاري دي دا خو په انسان باندې راځي څنګه خفکیږي نه جواب دا چې دلته کې اثر مرتبه مراد ده معنا کار مپریدا یو خوا کافر کفر شروع کړي الله ته به همت کېږي ما کار مپریدا مقابله تم شروع کا نتیجه الله نه پریدا دیم قول لري چې حزن خو خامخا در رسیدو او خدایو معنا د دې دا کفر تاره هیڅ ضرر نشي درکوي کفر دی وشي کړه ته به صرف اسلام باندې کله قدرېګا الذين انسانان چې تادي کې دي کفر کې انهم یقینا دوی چې ضرر نشي ورکول الله لدی چې وشي کټوله دنیا کافر شي الله ضرر نشي ورکوي اساسي وجدانا يريد الله جواب السؤال چیرې پلانې خوري تکړه مجاهدو اڅنګ د کفر خوا کې ودرېدو دا وړل کسړیو الله جواب وکي جواب حاصل دی دې دا کسړیو خاتمه خراب شو د انسان د پر جنت کې الله یې مابر خنو جوړ کړی د دې وجنه کفر ته کې استعمال کی يريد الله الله تعالی غواړي چون ګرځي لهم دوی ليس في الاخره په اخرت کې ولهم عذاب نازل دي خلق العذاب دي ډیر لوی ورسات الله اوس دا وای کوم انسانان چې هغه ایمان ورکړي ټول دنیا کافر شي مال هیڅ نقصان نشي راکړي ځان له خیر او شر دي ان الذين يقرنوا انسانان چې اخیسته کفر په ایمان مقابل کې اشتروا معنا بدل واخصو بالایمان ایمان ورکی دا خو دې کې سم مؤمنانو او چې د داوی د ایمان کړي نه کفر واخص ایمان ورکړي لاړ د کفر ته اتخوا کې ولري دوی زره نشو ورکول الله تعالی دې شوشي ولهم عذاب الیم دې خلق درناک عذاب دې علیم ولی ویلي مفسرین دا حالت تشریح لیکي وی علیم په دې بنیاد ویلي چې دې خلق باندې پوخاره خلق اعتماد وسکه دوی د اسلام جنډه نیولې و نه لاړ د کفر خوا کې ودرېده د مؤمنانو ژوند ډېر خپک الله جزام سخت درکوم کلاکا ورسا کې جواب سوال دا کافران الله ولې نه راګيري جاسونه د دې سره دي ټنګونه د دې سره دي اصلي د دې سره دي ملګری د دې سره الله یې سمې به کفر کې وردن نه کوم یو دمه به ګیرو ګمان دي نه کوي الذين انسانان کفروا چې به ایمان لري انما یقینا من مهلت ورکړې لهم دوی چې دا غره دي لانفسهم د دې ځانونو د پاره انما انهم ليقينا من مهلت ورکړې دي ليزدادوا اسما چې په اجبار د ګناه ولهم عذاب مهين دي خلق العذاب دې سپک دي سمې دي ګناه کې نورم ګیرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم
چې کله یو سړی بیمانی کافری او الله ور باندې بهم پر اخر را خوشی کړی د استدراج دی سمې ګناه کې نه کوي ورسته کی جواب د سوال الله ولی جهاد موږ باندې پرس کړی دی جهاد پیدا سره الله یې منافقان او مؤمنان جدا کوم کنه دا د شریعه کړه ډاکټر شپدي بعض حالات باندې د مریض سره حرارت درجه لري ته به معلومه جهاد الله یو اعلی ده په دې معنی موږ منافقان او غیر منافقان معلومو ما کان الله ان الله تعالی چې پری دي مؤمنان علامه فاق حال باندې انتم علی شتا سور باندې حتی یمیز الخبيث من الطيب تر دې پر جدا کی ګندره پاک نه ګنده خلک یو خاکی پاک خلک بل خوا نو سوال چې ار کله ګنده او پاک الله جدا کینې بیا خو دې شو چې دا منافقان نه دي کافر دي جواب دا تمیز زنی مراد دی وما كان الله سره جواب سوال خو دې شي دی وای چې پلانې منافق دی او پلانې مؤمن دی نه الله دا خبرم سمانه ده دشم نکوم وما كان الله ان الله شي اطلاع در کتاب سل علی الغیب په غیب چې پلانې منافق دی او پلانې غیر منافق ولكن الله لكن الله غرقي در رسولاننا من يشاء شر شو غاړي د پاره د رسالت استسلام قطع دې به دا مقصد نه چې رسولان غیب ورګي غیب علم واش الله لا دلته استسلام قطع معنا ده الله غرقي د رسولاننا چاله چې او غاړي د پاره د رسالت دا رسول دا بل نه فآمنوا بالله ایمان راوړې په الله باندې او پر رسولانو وین تؤمنو کدا ایمان امراوړو وتتقوا الله نو یریدای فلکم استاذ پاره بلوي اجر لوی اجر الله درکوم ورسات کې بل سجر باز مالداران دي جهاد نه خنجي نشي مجاهد باندې خرشم نه کوي الله نو خو د اعمال دې بینک جمع کړي قیامت کې بنا صبر غاړه کې توق پر دي توق پردم دي شرطه ولا يحسبن الذين غمان دین کې هغه څوک يبخلون چې بخل کوي بما فاغمال اتاهم الله من فضله چې دې الله ورکړي د خپل فضل د وجه څه بنوي چې داس ما پر چاله کیرا زما دکانداري او تعلق دی تعالی چې کمال درکړي دا چا درکې الله هو خير لهم چې دا دوی له غره دی بل هو شر لهم بلکې دا مال دوی له بد دی زرد چې غاړه کې بوا چولې شو دوی له ما اقمال بخلو به چې دور باندې بخل کړي په ورځ قیامت کله وی داغونه بدر کوم کله حدیث کې راځي مار الله ته جوړ کی دلته وی توق به توق لعنت غاړه کی ولله استجاب سوال دا بخیران دا بخل ولی کوي الله واسي لګي کوي خمق لې دسمو کو اسمان میراث کمال دی چاله ته ولله میراث سماوات خاص الله له میراث اسمان نو دسمه کړي والله بما تعملون خبير الله پاک عمل چې تاسو کوي خبردار دی ورسال سجر بعض خلک ورش مجاهدین ورشي چندول یې یا ایران دې مجاهد مله عمل شي ځل له وګټو کته له وګټو الله فقیر دی بل کار نشه بغیر د چندینه الله یاد ساته خبر مې نوٹ کړه د دې خبره تاسو یې حساب کو اتیشه مفارق لقد سمع الله راغلی خو ال تر مدح مرتبه دل تر بدای لقد سمع الله يقينا الله اوردا قول الذين وینا دا چا قالو چې دی ویلي ان الله يقينا الله فقير دی موږ مالدار الله ډېر فقير دی زکات دی عشر دی چندې دی چرته بل کارم شته کنيشتا سنكتبو الله عزت دې چې موږ بولی کو دا خبره نوٹ کوي ما قالو کوم چې دی ویلي حدیث کې راځي کنه د څه خبره بو کې ورانه تر قیامت بل الله خپش دوی خواج دا خبره نه کوي عمل له ګوري وجل دوی الانبیاء ولا بغیر حق بغیر د جرم شرعي ونقول من بو يذوق عذاب الحريق وسقي عذاب د ورسو زون کی